مبارک شي پاکستانانو. پاکستان دریم T20 سیریز میچ چې کوم د آیرلند خلاف وګټو او سیریز یې په خپل نوم باندې هم کو. دوه میچونه پاکستان وګټل، یو میچ آیرلند وګټو. نن اخیرنی میچ او فیصله کون میچ سیریز په یو باندې راشه، یو میچ آیرلند ګټل، یو پاکستان ګټل. دا از ا ټایپ اف فائنل میچ او فائنل میچ کې پاکستان آیرلند ته شکست ورکو. خو په سٹارټ کې آیرلند تاسو کتل ډیر زیات تیز روانو. نن تعریف قابل جسوک دی هغه دوه پلیران دي، یو بابر اعظم دی، یو شاھین افریدی. په واقع د چې شاھین افریدی نن ډیر زیات بهترین او ډیر زیات ښکلی بالینګ کړی دی او دغه شانته کې بالینګ کول پکار دي ځکه چې ورلډ کپ د T20 په سر باندې را روان دی. لګېدل داسې د آیرلند سایډ نه چې آیرلند ټیم تللی شي د 200 پلس پورې، ځکه چې هغه ډیر زیات ټیټ روان او ډیر زیات زبردست ده. خو کم بیک شاھین افریدی وکړو، ډیر زیات ښکلی ټف ټایم یې ورکړو آیرلند ټیم ته. پاکستان یې بیک اف وکړو او دې سره چې کوم دی شاھین افریدی په 4 اوور کې 14 رنز ورکړه او 3 وکټې واغستې. ډیر زیات اهم کردار په میچ کې چې کوم نن ادا شوی دی هغه شاھین افریدی سایډ نه دی. تیر میچونه نه ټسو ځکه چې هغه کې پرفارمنس الریډي تاسو ته پته ده د شاھین افریدی خراب دی او پکارون دا چې شاھین افریدی د پاکستان مین بالر دی. دغه شانته کې کردار پکار دی د پاکستان په ټیم کې یو مین بالر څنګه چې شاھین افریدی دی، نسیم شاه دی، محمد عامر دی. نو دوی کې لاړل له پکار دی چې دیو کم بیک وکړي او ډیر زیات په ښه طریقې سره کم بیک وکړي. هر یو خپل ذمہداري وګڼي چې په مال په میچ کې 2 وکټې غستل پکار دي خو سکور هم کم ورکول پکار دي. زمونږ بد قسمتي د بالرانو دا ده چې وکټې خو اخر کې والی خو په سٹارټ کې دینه دومره ډیر زیات سکور تللی یا په اخر کې سکور ډیر زیات لاړ شي. نن شاھین افریدی هغه خپل چې کم ریدم دی هغه چینج کو. د شاھین افریدی نه په اول سٹارټ کې رن نزي په اخر کې رن لاړ شي. خو نن شاھین افریدی هغه خپل چې کم بیک گراوند دی هغه الیکشن ته کې چینج کو، په اخر کې سکور ورنکو، په سٹارټ کې سکور ورنکو. نو 14 رنز ورکړي او واقعي چې نن میچ د پاره جست اونلی فار ټوډے شاھین افریدی تعریف کولو قابل دی. ورسره چې کم بل پلیر تعریف کول ضروری دي نو هغه د بابر اعظم. بابر اعظم نن کمال دا وکړو چې په یو ور کې یو بالر ته وایټ نومي بالر زما خیال دی هغه سلور چکی والی چکا او چکا بیا ورسره چې کم دی ډاټ بال شو غالبا بیا چکا بیا سنگل. نو ډیر بهترین اننګ هم د بابر اعظم د کپتان د سایډ نه په 42 بال باندې 75 رنز. محمد رضوان همیشه لپاره ښه بیټینګ کوي او داغه هم 38 بال باندې 56 رنز کړي دي. د سره اعظم خان په 6 بال 18 رنز کړي. 178 رنز آیرلند ټیم کړیو، یو سل یو کم اتیا ټارګټ او د دې په تعقب کې په 17 اوور کې پاکستان 181 رنز د څلور وکټو په نقصان سره چیسلو په شپږ وکټ ورسره چې کم دی په 13 بالونو باقیه سره پاکستان دا میچ په خپل نوم کو او د 2-1 سره د سیریز په خپل نوم باندې هم کو. د آیرلند سره هم دغه شان د سیریز پکارو، دغه شان میچونه سره کول پکارو. ایون زما خو سوچ دا چې پاکستان به کلین سویپ کې آیرلند ټیم نه لګ رینکینګ کې وغشي. خو بهرحال هغه شان د ونه شو. اولنی چې کوم میچ دی سټل زما دماغ او زما مضمون لنه وزي. دغه وجه دا چې زما اوس یقین نه چې آیرلند نه پاکستان په دې وخت کې چې څومره ښه بالران دي، څومره ښه بیټسمنان دي، په دې وخت کې پاکستان د آیرلند نه میچ بل دی نه دا اوس زما دماغ لنه ایکسپټ کوي دا خبره. خو بهرحال دا و چې پاکستان لوم دغه شان کې ون سایډډ میچز کول پکارو د آیرلند ټیم سره، ځکه چې دومره خاص سپیشل ټیم نه دی د آیرلند ټیم. خو بهرحال قسمت کې باغ میچ نو ښه خبره ده چې دا خپل غلطین نه پاکستان کلاړین سنا سیز د کی تنقید زکوم همیشه د پاره خو تنقید برای اصلاح زکوم په هر ټیم کې زګور مچ اوس په دې ټیم کې د کلاړي څه غلطي ده، په دې ټیم کې د لسه کول پکاره ځکه چې موږ ایکسپیکټیشنز ساتو د ټیم نه او د دې سره لګاو ساتو نه چې ایکسپیکټیشن د ساتو نو بیا به دغه آوټ پرفورم منګلا خرا کوي. نو دغه وجه زمونږ غواړو چې پاکستان ټیم میچونه وګټي، فائنل وګټي، T20 ورلډ کپ وګټي، ون ډے ورلډ کپ وګټي. خو هغه شانته کې چې نه کېږي نو بیا خامخا ایکسپیکټیشن خرابېږي د شایقینو. نو دغه وجه دا چې کله کله موږ تنقید په هغه پلیر باندې وکړو چې کوم ښه بیسټ پلیر وي خو د هغه پرفارمنس نه کېږي. نو ولې نه کېږي؟ څه کمی دی هغه کمي باندې هغه کار کول پکار. بهر خپله رایه راسره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاوي کې نوې ویډیو کې تر هغه مال راکړي. اجازه الله پامان.